أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. नयानी दर्स की इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत यूसुफ पारा नंबर 13 रुको नंबर 10 आयात नंबर 91 92 93 सलोर आयातुन नागवे लेकिन संग जी परूनी दर्स के तेर शलो शदी कर द यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाल राल न यूसुफ अलैहिस्सलाम ते खपल द कोर द कहत दागे जड़ा फरियाद वकड़ो او داغي سره ورته د حضرت یعقوب علیه السلام هغه خط هم حواله کو نو یوسف علیه السلام چې کله هغه خط وکتلو نو بیا داغه نور صبر ونکړی شو خپل تعارف چې نو هغه وکړو ځان ورته ښکاره کړلو نو وی هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون نو دیج نه نو هغه د کوکړلو تفاسیرو کې لیکلي چې یوسف علیه السلام د خپل مخ مبارک نه شاهي چې کم تاج هغه اوچت کړلو نو دوی نور هم وپیژندو او یو کې نو هغه د راځي چې یوسف علیه السلام وخندل نو چې کله یوسف علیه السلام وخندل نو داغه د غاخونو نه مبارک داس چې نو هغه پړقار راتلو لکه څنګه چې ملغرر پړقېږي نو دی و پیجندو چې دا صفت خود یوسف والو نو زکه دی چې نو هغه لګ نوري هم چې نو هغه ګمان سیوا شو قالو انک لانت یوسف مونږ ته دا ښکاری چې هم تو زمونږه غرور یوسف علی السلام نو یوسف علیه السلام ورته قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا نو یوسف علیه السلام ورته او زچنه نو هغه یوسف یم او دا زمارور بنیامین دی وس یوسف علیه السلام د خپل وضاحت د پاره د خپل رور تذکرو کو د زمارور بنیامین دی نو ایدای د دیو جن ویلو چې آلت یوسف علیه السلام دوی ته جن هغه نور هم یقین خاشي چې دا یوسف علیه السلام دی ځکه دوی ورونه ولو یو یوسف او دویم بنیامین او دا نور رونه چې هغه الله تی رونه ول د غلس ولو نو ځکه وی وهذا اخي قد من الله علينا الله جل جلاله چې نو هغه په مونږ باندې احسان کړی نه اوس الله رب العزت احسان سو کړلو تفاسیر کې مختلف لګلین الله رب العزت مامه احسان وکړو د کوی نه را او با سلام او دې ته را ورسولم الله را باندې چې نو هغه احسان وکړلو د جیل نه راو باسم بادشاہت راته میلاو کو نو دا ټول د الله پاک انعامات او احسانات دي زمارور چې نو هغه تاسو زمانه جدا کړه او چې نو هغه داغه نه جدا کړم الله پاک مونږ ځوان چې نو هغه یوځې کو تاسو چې نو هغه زو خرڅ کړم به حیثیت غلام الله رب العزت زما چې نو غلامی ختم کړه بادشاہت راکړو قد من الله الله چې نو هغه انعام او احسان کړي نو دې کې نو هغه دا پته هم ولګیره یوسف علیه السلام دغه خبرو تذکره ونه کړله ډایرک د الله انعام او احسان ذکر کو نو وېدا هم د نعمت ناشکری ده چې یو سړی له الله جل جلاله نعمت ورکی لاول په مصائب او تکالیف تیر شي او هغه مصائب او تکالیف نه اورستو بیا الله جل جلاله چا باندې انعام او احسان وکي او دی وس خپل دغه انعام او احسان نه یاد او مخکینی تکالیف خپل یادای دا وخرابان تیر شو دیس وخرابان تیر شو دا چل مکړو نو دا د موجوده نعمت ناشکری ده دا د موجوده نعمت ناشکری ده ځکه یوسف علیه السلام د هغه خبرو اس تذکره ونه کړه کوی تار تاو شی مدس شی وداول د دې ټولو کې د وی خبره تذکره ونه کړه او ډایرک وی قد من الله علینا احسان کړه دی الله تعالی په مونږ باندې
نو ما قبل چې بیا کم تکالیف تیر شوي د هغه به بیا وروسته نه یادوي بل فی الحال چې د باندې د الله رب العزت کن انعام او احسان دی نو د دغه انعام او احسان به تذکره کوي انه من یتقي ویصبر خو بیا یوسف علیه السلام چې نو هغه یو دوه جملې وکړي یو دوه عمل یې وښودل ویې ګورې دا یاد ساتئ الله انعام احسان پچا کوي نو یو په هغه انسان چې څوک د الله نه یریږي پرهیزګاري چې نو هغه اختیار کی تقوا چې نو هغه اختیار کی ځکه تقوا چې نو هغه د تمام د کارونو چې نو هغه جړل ده نو یو چې نو هغه انسان کې تقوا وي ويصبر او دویم دا چې انسان کې صبر وي د چې نو هغه په مصائب او تکالیف راشي نو د په مصائب او تکالیف باندې صبر وکړي نو حدیث کې راځي ترمذی جلد ثانی چې نو هغه روایت دی یو صحابي چې نو حضور علیه السلام خواته چې نو هغه ناصر د صبر دعای وکړه اللهم اجعلني صابرا اے الله ما صبر کون کې جوړ کې نبی رسول الله ورته فرمایل سألت الله البلاء تا خدای الله پاک نه مصائب چې نو هغه اوختل ځکه صبر چې نو هغه په مصیبت باندې کېږي نو چې صبر په مصیبت کېږي داسې به نه وي چې الله ما صابره جوړ کړي ځکه دا خو ته مصایب غواړې چې مصایب راشي ها خو داسې به هم نه کړي چې کله مصیبت او تکلیف رالو نو بیا به دغه مصیبت او تکلیف باندې صبر کوي لاول نه به د صبر نه غواړي لاول نه به د صبر دعا نه کوي ځکه صبر چې نو هغه په مصایب باندې راځي نو ته چې صبر غواړې د اول نه چې لا مصیبت د باندې نه راغلی او صبر غواړې نو دا ته د الله پاک نه مصایب چې نو هغه طلب کوي او چې کله مصایب رالل نو بیا حکم دا دی چې مصایب او تکالیف راتلل نه وروسته بیا به صبر کوي د الله نه ما سوا چې نو هغه به بل چاته بیا مخلوق ته جړه او فریاد نه کوي نو موږ لاول نه دغه کو نو هغه خلاف سنت او خلاف شریعت کو او بیا چې کله مصیبت او تکلیف راشي جو بیا د هغه صبر کول نه شو بس هر چاته چې نو هغه بیا فریادونه مراغستی نو مې یتقي ويصبر نو څوک چې تقوا اختیار کوي او صبر وکړي نو الله تعالی چې نو هغه دا ورکوي ځکه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله رب العزت چې نو هغه د احسان کوونکي نیکی کوونکو نو هغه مزدوري اجر دا نه ضایع کوي قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين نو دوی بیا چې نو هغه وی په الله قسم الله چې نو هغه تعالی بهشکه په موږ باندې فضیلت درکړی دی او موږ چې نو هغه خطا کار یو موږ په خپل کار کې چې کم فیل کړی دی نو د غفل کې یقینا موږ چې نو هغه خطا کار یو موږ ته چې نو هغه معافي کوه یوسف علیه السلام سوي قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم یوسف علیه السلام نن ورځ په تاسو باندې هیڅ ملامتیا چې نو هغه نشتی اوس دې د خپل خطا اقرار چې نو هغه وکړلو خپل ګناه چې نو هغه بخنه وغوښتله حدیث مبارکه کې هم راځي کل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون تمام بنی آدمان چې نو هغه خطا کار دی خطا د انسان نه کېږي خو بهتر انسان هغه دی چې کله دنه خطا وشي د خطا نه ورستو بیا د معافي وغواړي خطا کوي ګناه کوي غلطي کوي او په خطا او ګناه غلطي باندې ولاړي نو دا بیا بهترین انسان نه دی دا بیا په دې کې د جناور چې نو هغه صفت دی ځکه بیا الله وی اولئک کالانعام بل هم اضل خطا کېدل دا غلطه خبره نه ده د خطا باندې وردیدل ګناه کېدل چې نو هغه دا نه دی ګناه باندې اصرار کول چې نو هغه بیا د زناور کار دی د انسان کار نه دی مسلمان خو بالکل نه دی د انسانیت هم چې نو هغه دا کار نه دی نو ځکه دوی معافي طلب کړه او دا هم نه چې یو سړی غلطي وکړه لستانه بیا معافي طلب کوي نو بیا د انبیاء علیهم السلام سنت دا دی چې کله یو سړی نه غلطي وشوله او هغه معافي غواړي نو بیا به ملامته کې نه بس چې معافي وغوښتله خبره ختم بیا به ورته معافي کوي نو یوسف علیه السلام لا تسریب علیکم اليوم او دغه سنت د حضور هم ول فتح مکه په وخت کې نو هغه ټولو خلکو د نو هغه اعلان ونه کړلو تر دې پورې چې نو هغه عبدالله بن اسود د نو هغه یو سړی او دا ډیر بیا ورسره بیا ایمان نه وړ صحابي چې نو اج جوړ شو حمار بن اسود نو حمار بن اسود د دومره زیاتې چې نو هغه کړو کله چې نو هغه فتح مکه چې نو هغه دغه وشو بدر وشو بدر کې بیا قیدیان شول د حضور علیه السلام زوم چې نو هغه ابو العاص بن ربیع داغه نو په قید کې رالو بیا دغه خلاص شول او د قصه خو بارن کله چې اتلو نو حضور وسره شرط دا ته کړو چې تو لاړ شي نو زما لور بجې نو زما ملاقات لرا پرې دې زینب رضی الله تعالی عنها نو دې چې کله لاړو نو دې را پرې خودله نو دا د ترولو دا ابو العباس رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ابو العاص رضی الله تعالی عنہ ترو
نو دی را چې کله راتله نه نو دی اوس په قافله کې زینب رضی الله تعالی عنها ده د بچی چې نو هغه بیماره هم وله نو دی رالو چېرته ځئ نو هغه ورته اعتراض چې نو هغه دقه شان د پلار ملاقات لازمې نشي تللی وی ولې نشه ماته د خاوند اجازت دی د خواښې راته دی د سخر راته دی ټول خکور زمونږ اجازت دی دی وی چې زویم چې نشي تللی چې نشي تللی العیاذ بالله هغه وخت کې ایمان نه و د خپې نه چې نو هغه ونیوله او د سورلی نه ښکته چې نو هغه رارته وکړه او بیا د هغې په وجه باندې د هغې حمل چې دی نو هغه هم ضایع شو بیماره چې دی نو هغه هم د هغې نه ډېره شوله خو چې کله فتح مکه وشوله حضور علیه صلات وسلام اعلان وکړو دوی زما بخنه چې دی نو کیدی شي ما د الله پیغمبر لور سره دومره زیاتی کړی نبي علیه صلات وسلام او ته مې هم بخلی لا تسریبه نو دا بیا د انبیاء سنت دی نو لا تسریب علیکم اليوم اصل کې تسریب ویلی کېږي غوښې نه چې نو هغه چربي جدا کولو ته کله چې د غوښې نه چربي وازګه جدا شي او غوښه بالکل سالم او پاکه پاتې شي نو دغې ته ویلی کېږي تسریب دا تسریب خپله لغوي معنی ده نو دغې ته ویلی کېږي اوس چې نو تسریب نو څوک ملامته کوي عیب چې نو آپ لګوي نو چې کله دی ملامته کوي نو د عیب بالکل ظاهر کېږي نه نو ځکه ورته یوسف علیه السلام ومي لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم او د هغې سره یې ورته دعا هم وکړه الله دې ستاسو بخښنه وکړي وهو ارحم الراحمین هغه الله چې دی نو هغه ډېر رحم کوونکی دی او بیا ورته اذهبوا بقمیص هذا نو دوی ورته بیا قصه وکړله یعقوب علیه صلات وسلام ورته په خط کې هم لیکلي چې د هغه پسې زما زوی دی او د هغه مې خوښ و په هغه پسې زما د سترګو بینایي تللې ده کوم چې پرون مونږ د خط مضمون ووی نو بیا چې نو هغه یوسف علیه صلات وسلام ورته صحیح شو تاسو ویسئ زما خو دلته مجبوریانې دي دلته راته چې نو هغه قوم دی د رعیت خیال ساتل دی نو زه خو نشم تللی تاسو لاړ شئ او ټول په ټوله چې نو هغه دلته راځئ نو هغه ورته چې بابا خو نو هغه په سترګو بینا شوی دی یوسف علیه صلات وسلام خپل کمیس راواغستو وی زما دا کمیس ویسئ دا چې څنګه د هغه په سترګو باندې کېده یو روایت کې راځي چې جبریل امین رالو او هغه ورته چې دا هغه میراث کې چې نو هغه راتلو چې کم چې نو ابراهیم علیه صلات وسلام ورته اچولی شو الله یې راوړو بیا د هغه نه چې نو اسحاق علیه السلام ته میلاو شو بیا د اسحاق علیه السلام نه چې نو هغه یعقوب علیه السلام ته میلاو شو او بیا یعقوب علیه صلات وسلام په طور د تعویض نو هغه یوسف علیه السلام ته اچولو بیا دغه کمیس ورسره کله چې بیا کوی ته ارتاو کو نو مونږ ویل هلته جبریل امین رالو راواغستو کولاوي کوم نو دې سره دغه کمیس ایثار ولو نو چې کله دغه کمیس ایثار ولو هغه ورسره وو نو جبریل امین رالو وی په دې کمیس کې دا جنتي کمیس دی دې کې د جنت خوشبويي ده نو چې دا څنګه د یعقوب علیه الصلات وسلام په مخ باندې ولګي نو د هغه نظر به واپس راشي دا کمیس چې نو هغه ولګه نو یوسف علیه الصلات وسلام خپل وروڼو ته اذهبوا بقمیص هذا تاسو ویسئ زما چې نو هغه دا کمیس فالقوه علی وجه ابي زما د پلار په مخ باندې به چې نو هغه واچوئ یأتي بصیرا نو د هغه نظر به واپس چې نو هغه بیا درست او برابر شي او دا د هغې سره د یوسف علیه السلام معجزه هم وه واتوني باهلکم جمیعا زه ټول هلته خو نشم درتلی خو تاسو ټول هلته نه هجرت وکړئ او دلته راشئ هغه چې کوم مکې چې نو هغه مشرکانو او د مدینې یهودو سوال کړو چې بني اسرائیل د دوی ځای چې نو هغه د یهودو دا خو کنعان ول دوی مصر ته څنګه راغلي نو دې ځای کې اوس پته ولګېده چې مصر ته دوی په دې طریقې راغلي نو ځکه ورته بیا واتوني باهلکم جمیعا بیا چې دې ځای نه قافله تله هلته یعقوب علیه السلام باندې بیا د هغې هغه خوشبوي ولګېده دغه ټول به انشاءالله بیا را روان درس کې چې نو هغه راځي الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي قالوا ندی اویل انک آیا بشکتو لانت یوسف هم تو یوسف علیہ السلام قال ندی اویل یوسف علیہ السلام انا یوسف هم زیم یوسف وهذا اخی او دا زما رور دی قد من الله علینا یقینا احسان کړو الله پاک په مونږ باندې انه من یتقی بشک سوک چې پرهیزګاری اختیار کی تقوا اختیار کی و یصبر او صبر کوي فان الله نو بشک الله پاک لا یضیع نضایع کوي اجر المحسنین اجر د نیکی کونکو قالو دی اویل تالله قسم په الله لقد آثرک الله بشک فضلت در کړه تا ته الله علینا په مونږ باندې و ان كنا لخاطئین او مونږ هم مونږ چې نو هغه یو خطا کار قال لا تصریب علیکم اليوم نو اویل د یوسف علیہ السلام نشته سچ نو ملامتیا پتا سو باندې اليوم نن ورځ یغفر الله لكم معافی دی وکړي تاسو ته الله وهو ارحم
ارحم الراحمین او هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی. اذهبوا بقمیص هذا ویسئ زما د قمیصو فالقوه علی وجه ابي او واچوئ زما د پلار په مخ باندې یأتی بصیره نو هغه بشي بنا واتونی او راولی مالا باهلکم خپل کور والا اجمعین ټول.